قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جواد زید ته معلوم دی ها خالی کتاب د سشتا ها کتاب شتا کاپیانې د ټولو سره دي یو مشکونه راځي ها قال رسول الله صلى الله عليه پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي تعلموا الفرائض ذکر تاسو الفرائض علم المیراث ذکر وعلموها او خایها دا علم المیراث الناس خلقته او خایها چې علم د زدکو نو بیا به خلکو ته خوریم کنه دسنه چې علم د زدکو بیا د ځان لره اټي واچولا اټي پیژنې اټي څه ته وایي دکان ته وایي یا علم د زدکړلو بیا د عطر دکان دی واچاو علم یا علم د زدکړلو بیا د پیش په ټرک چلو میزره دی راوړلو ستلاندې وتی ګون تلاندې وتی زه دې فورس چاسم بس فارغ شوم او یاد سه یحسو یا د سکول استاد شوي او لہذا ذهن دې پورا شي ها سکول استاد شوي او لہذا نوکر شوي کنه د حکومت نوکر شوي چپړاسي شوي دغه ته ذهن دې پورا شي دلو ذهن دې پورا شي دلو او د مدرسو کې څه دې سوچ دې کې جوړ دغه سوچ ذهن دې پورا شي دلو داغه ماحول تربیت په مدرسه کې ماسپخین ټیم کې کله راشي ماشومان دسه تربیت په او کې چې هغه مدرسې ته ورواشي ذهن دې پورا شي دلو نو دا غي د پاره د هغه کس چې هغه محمل وي پس نه پويږي او دا شانتره کتاب نشلول شروط صلات نشي پڑھاو هله حضوري نشي پڑھاو هله عبارت نشي لوستل نو خیر دغه سکول تلاړ شي په اسمبلی کې خو قل هو صورت وای کړه قاعده خو ګران کار دی د مسلمان قاعده تا د څه غف شپ کوي یا لکه پېښ په خبره یا لکه پوښولې په دې باندې چې علم د ذکرو وعلموها الناس بیا بخایدا میراث الناس خلق ته به خیر ته خصوص کولوالو ته خو نشي خودلې زه د فور دا یو غټ وکیلو پیش باندې یو سلور 15 کاله مخ کې بل کډیر وکیل نو له هغه غټ وکیل او صدر دې د وکیلانو روزي مازیګر ټیم بسراله له وې زدا سراجی وېما د خپل کورس د پاره دا کی سونو مونږ ته ډیر راځي نو دا به سونه وخت وېما کنه د شی 2-3 ورځې به دې لور کما نو له هم کوم به خبره خوګو کړه مال وکیل سي دا خو چې دا کنه دا خو تا نه ډیر وخت په غواړي او دې کې خو ډېر زیات احوال دي دې کې بیا باب التصحیح دا او بیا پکې دا شانت قصور وستل یو مناسخه ده پکې او دا دي کړه کسی به ښه پیسونه مال کم از کم 2-3 میاشتې دا خو چې ته دې تر ورکی هم یادې به د سنشي دا خیر دا غټه خبرې کنه دا یو څو غټه خبرې مال هغه چل به مونږ نه راځي یا خبره مې څه پورې کوله
ناغي خاصه غرضی کنه بس جج غریب بم یا پیږي یا بنی پیږي خیر بازه تکړه هغه اوس داغي هغه دوکه کولو د پاره کنه چې دا ذهنم شو رسیدل ترکی صاحب نه چاته پوښتنه کو ترکی صاحب چیف جسټس نو هغه خو قابل وکنه ولهذا بس نور ججان ویل وکیلان ویل چې دا قابل دی نو دا د انګلیش ویلې دی د دې د وجنه دا کنه خې ویلې دی ترکی صاحب وته ویل نه زه د انګلیش د وجنه قابل نیم زه د هدايو د وجنه د کمال تر رسیدلم چې هدايه می صنع سویلې دي هغه وخت خلک دغه وکنه او دا غي قاعده راته یاد دي اوس د پتاسو کې زه باچا یم ذهن دې پوره شه نو اصل قضاوتونه چې دا خو دي دینی کتابونو کې دي یو انګريز را لید د مسلمانانو مدرسې ته او دا هدايه طالبان خو لا یوبالي دي کنه هدايه د څه ګډه وړه پرتا وا هغه عربیم زده کړی او دا کتاب پیژندلو چې څنګه په دې نظر شو زره روچت کو لکه وای د خو مولوی خو مونږم قدر کو په دې کې خدا سي قوانين پراته دي چې مونږ د دینه اخص کړي دي او تاسو دونه د دې قدر نه کوئ ذهن پوره شه خبره مې سپوره کوله واو تعلم الفرائض ذکر تاسو الفرائض علم الميراث وعلموها او خودرو کوي ها تاسو د علم الفرائض الناس خلقتا لکه ذکر بم کې اول به خپل ذکر به نور تا خای کړه خبره مې دوه پور کول راچس نه بل خواله شي کالجی د نه جوړ نشي یا د سکول ماستر د نه جوړ نشي هغه په خپل خبره ده چې نور کار نشي کوله ذهن دې پوره سي دلوږي بیا خیر بګیته چې نور کار نه بیا خو خبره ده حلال رزق دی ګټل دا واجباتونه ده یا لکه پوښ په خبره باندې نتیجه تابع د اقص ارزل بیا د تسوق مولوی صاحب مفتی صاحب نه وای بیا به د سکول استاد به د توي ذهن دې پور رسیدل راځي ها استاد د استاد باندې دا چې هغه پان کې مهارت حاصل کړي دي کنه خودون کې فانها نصف العلم دا علم الميراث دې نصف العلم دا نیم علم دی الکه دا نیم علم دی په اعتبار د اجر سره اجر دی الکه دا نور کې چې تا ته په مونږ او داس کې څومره اجر ملاويږي په دې کې هم د اجر ملاويږي کنه او یا دا په اعتبار د احوال الزمانو سره اعتبار د احوال سره الګ کله سړی ژوندې وي د مونږ او داس مسلې دي او چې کله را وفات شو به میراث په تقسیمېږي کنه دا نیم علم دی په اعتبار د سره د احوال سره او دریم نمبر دا نیم علم دی په اعتبار د جزئیات سره په اعتبار د سره جزئیات ځکه د دې جزئیات دومره دي د مونږ او داس چې څنګه پیخي کیږي د غشان ترا خامخا چې یو سړی وفات داغه نه به یو قیمتي کمبل پاتې شوی وي هغه کې به میراث پوي کنه ذهن پور صدا په وعظ او نصيحتونو کې وایي ښا د جمعو په بیانونو کې وایي څوک ټارګټ کوي مو د وعظ او د نصيحت دا ترس طریقه ده چې ته بیان کې نو کس پاول ځان تمائل کې اعتماد به پیدا کی بیا به تر په نرمۍ سره خبره کې ذهن دې پوره شي یوسیکم الله کنه الک د خورنړې چې کله پلار وفات شي نو د څنګه د زامنو حق وي په میراث کې دغه شان تر ده نوریانو حق وی کنا
خامخا چې څوک وفات شي نو ثبت نه سپانګه منګه به پاتې شوي وي چې پاتې شوي وي نو تقسیم دی نو دا نیم علم دی په اعتبار د جزئیاتو څخه چې څومره پیښې د مونځ او دستي دغه نه پیښې دا د میراث هم دي ذهن دې پوره سره دا سویمه وجه شول راځي دا درېمه شول څلورمه نمبر جی دا په اعتبار د آخرت سره نه دا په اعتبار د سره دا نصف العلم چې وتر ویللې دا په اعتبار د ترعیب سره په اعتبار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رغبت ورکړي ګوره ذکر ډېر اهم علم دی دا سویمه وجه شول راځي څلورم او پنځم نمبر وجه رسول الله مبارک فإنها نصف العلم په اعتبار د مبالغه سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سو کړه دې کې مبالغه وکړه چې ګوره ډېر زیات او بس ګویا چې دا نیم علم راغلی شپږم نمبر وجه دا ده چې دا په اعتبار د صعوبت سره په اعتبار د سره سختوالي سره چې انسي منسي د یاد نه وینو بیا خو ګران علم دی مسله خو بیا ډېره زیاته سخته ده که نه سره پاړې ماړې به د یو ضرب او تقسیم ذهن دې پوره رسېدلو روزي د هغې طرفه دی دا نیم علم دی په اعتبار د سره د صعوبت سره دا نیم علم د سختوالي سره دا بیا څه دی نیم علم راغلی دی نو د دې به ډېر زیات خیال بساتي او یا په اعتبار د ژوند سره هلکه د مونځ او اودس چې دی نو هغه حیات حقیقي دی حیات حقیقي دی او دا سړی چې وفات شي په قبر کې کېښودلی شول روزي دا بیا حیات حکمي دی که نه د هغې سره دا تعلق لري دا نصف العلم په اعتبار د حیات حقیقي او د حیات حکمي په اعتبار سره څه دا اکمل دی ځکه چې ډېر فرشتې ته دلته نه یې نیولته یې نه ذهن دې پوره شو په دغه حکمي اکمل دی کله کله را داسې وي که نه حیات اکمل تعلموا الفرائض زده کوئ تاسو علم المیراث وعلموا اخایها دا علم المیراث الناس خلق فإن تحقیق سره دا چې دی نصف العلم نیم علم دی قال علماؤنا زبرستو